بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم افسان دی، چینی کلي سره مې تعلق دی او اوس ریسنټلی تقریبا میاشت مې کېږي چې دلته ناوګۍ تانه کې بطور ایس ایچ او تعیناتي مې شوې ده. کله نه چې ځم ناوګۍ تانه کې مې تعیناتي وشوله او رالم چارج مې واغست، نو د ټولو نه مخکې مو پبلک میټینګ راوغوښتو، په هغې کې د علاقې مشران الیکټډ او نان الیکټډ شامل وو. په ټولو مو دا واضح کړه چې یاره د کرایم اګینسټ په زموږ د پولیس او ستاسو یو اقدامات دي، موږ ټول به په یو پیج باندې یو. د جرایمو د روکتام بابت په د پبلک د تعاون ضرورت وي، د هغې د اطلاع ضرورت وي او انشاءالله چې د پولیس په فارټ به هېڅ قسمه کمی ستاسو مخې ته نه راځي. نو زه د ناوګۍ تانې د مشرانو د الیکټډ او نان الیکټډ شکریه ادا کوم چې هغوی باقاعده موږ ته یقین دهاني راکړله او اسپیشلی ایریل فایرنګ او منشیاتو په حوالې سره چې دې قسمه څیزونو کې به انشاءالله زموږ د طرفه هېڅ قسمه مداخلت نه وي او پولیس به بلا روک ټوک او بغیر د سفریشن خپله کاروایي جاري ساتي. نو ماشاءالله تقریبا میاشت وشوله او په دې میاشت کې د نور لا اینډ آرډر سچویشن یا کوم دغه چې دی اوورال بهتر دی او د منشیاتو اګینسټ چې کوم زموږ کریک ډاون سټارټ کو، نو د یو میاشت کې تقریبا 9 منشیات په روش مونږ گرفتار کړل چې په هغې کې یو عبید نوم جنګی سره تعلق ساتي، دوه د ناوګۍ سره چې یو شاسوار نوم دی او بل یو پی ټي سي ټیچر دی، داسې یو د بختي امین سورا سره تعلق ساتي منشیات فروش دی، دوه کسه امرالي او یو بل یو ملګری دی چې دا د اګارۍ نیول شوي دي، یو کس د مشتاق نومې هلک د کوګا هم گرفتار دی، دغه شانتې یو دوه کسه مونږ د پېښور کسان چې هغوی په داسې منشیاتو په سمګلینګ کې مونږ گرفتار کړي دي او ټوټل تقریبا 12 کیلوګرام نه سیوا د منشیاتو برآمدګي شوې ده او د منشیاتو خلاف زموږ کوم کوشش چې روان دی نو هغه بالکل زیرو ټالرنس پالیسي ده، په هغې کې هېڅ قسمه ګنجایش د چا سره نشته دی. کوشش مو دا دی چې معاشره د جرایمو نه پاکه شي. نو منشیات د جرایمو یو افتدا ده، کوم سړی چې د منشیاتو شکار شي نو گویا هغه هر قسمه جرایمو طرف ته دغه رجحان جوړیږي. نو د دې وجې نه انشاءالله چې زموږ خپل کوم پولیس چې دی هغې محنت بالکل برابر جاری دی او د پبلک هم ماشاءالله ښه ریسپانس دی. ایس ایچ او صاحب د منشیاتو نه علاوه نور داسې کم جرایم دي چې په هغې باندې تاسو ډېره سختي شروع کړې ده؟ یاره اوورال د پولیس ذمه داري دا ده چې په معاشره کې امن وي. زما خو چې کم ځای ته زه لاړ شم ویزټ وکړم یا په موبایل ګشت یم، اکثر کوز شم د بازار کې د دکاندارانو سره میلاویږم، که هغه په جنګۍ کې، په ناوګۍ کې، په سورا کې، او د هغې نه هم ځان پوه کوم چې یاره دلته څه قسمه مسایل دي یا داسې خو څوک نشته دی چې یاره په دې معاشره کې یوزر فرض دي تاسو فریشرایز کوي. نو هر سړي ته خپل نمبر شیر کوم چې یاره که څه قسمه مسلې تاسو ته د شپې د ورځې او بالکل تاسو ماته صرف اطلاع کوئ، انشاءالله د هغې روکتام او مخنیوی چې دی هغه د پولیس ذمه داري ده. په دغه سلسله کې تقریبا یو 2 موټر سایکل هم زموږ نه دغه شوي وي، مس شوي وي، هغه هم د میاشت په دې دورانیه کې ریکور شوې. داسې یو سورا کلي کې بله یو غلا شوې وه چې څه پیسې پکې تللې وې، یو کلاشنکوف پکې پټ شوی و، نو ماشاءالله هغه کیس هم ټریس شوی دی، هغه کلاشنکوف هم ریکور دی او تقریبا څه دفعه 1 لک روپۍ. دغه شان زموږ سره په دې یو میاشتې په د دورانیه کې په سورا کلي کې یو 302 شوی ده چې تقریبا د یو بل سره رشته داري و، خو په څه خبرو وران شوي و، یو 2 پلاره زوی راغلي دي د بوډاکس ایریا نه او د دغې مخالف کسانو سره جنګ جګړه رخ شوې ده، په چاړه باندې کس والی دی. څنګه نه چې ماته اطلاع میلاو شوله نو باقاعده موږ موقع ته ورسېدو، هغه کوم زخمی چې و یا لیټران چې بیا هغه ایکسپایر شوی دی هغه ډګر هسپتال ته رسېدلی، هغوی سره مو اطلاع وکړه چې یاره تاسو قانوني کاروایي وکړئ، موږ ته مراسله راولېږئ او د دې ځای نه مو پولیس په مختلف پارټو کې تشکیل کړلو. باقاعده چې کوم زموږ سره سسپیکټډ کورونه موږ د هغې هم حسب ضابطه د ود لیډي کانسټیبل
تلاشي اغستې ده او د هغې نه وروستو د چنګلې پولیس سره هم زموږ رابطه وه چې یاره تاسو د دې بډیر سایډ د طرف نه د فاس نه هم خپله نفري ډپلایمنټ وکړئ ځکه چې کسان الریډي موږ ته اطلاع را مخکې روان دي چې موږ ورپسې یو هسې نه موږ نه میس شي نو زه د چنګلې د پولیسو هم شکریا ادا کوم او زه خپل پولیس ته هم ویل ډن او شاباس وایم چې د ماښام 5 بجې ټایم تقریبا هغوی د جنازې ورکړی و او د جنازې د اوچتولو نه مخکې قاتلان دواړه ګرفتار شوي دي نو په دې دغه باندې دومره دا کوم قتل چې شوی دی د هغې خو څه متبادل نشته خو به هر حال که بر وخت کاروایي وشي او قاتلان د پولیس په لاس ولګي او د سلاحونو شاته شي نو دومره دا چې هغه متاثره خاندان څه نه څه حد پورې سیټسفیکشن میلاو شي د پولیس تانه ناوګۍ حدودو کې چې کوم خلک اوسېږي یا اوورال بونیر خلکو ته د کریم په حواله څه پیغام ورکوئ چې د هغې څه ذمهواري جوړېږي اسپیشلی د ناوګۍ تانې سره چې کوم تعلق خلک ساتي هغې ته زه د هغې زه اپریسیشن کوم چې دلته اوورال حالات بالکل ټیک دي د منشیاتو نه علاوه او د ټوله تانه کې د 2 کسان چې هغه کوم کرمینل ذهنیت ساتي نو انشاءالله په هغې زموږ کنټرول 100% دی او اوورال زموږ پیغام دا دی چې یاره د جرایمو په روکتام کې تاسو په پولیس اعتماد وکړئ او انشاءالله پولیس به تاسو ته 100% ریزلټ درکوي